أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. سورة البقرہ آیت نمبر 108 رکوع نمبر 12. ام تريدون آیا تاسو غواړئ ان تسألو چې تاسو سوال وکئ رسولکم د رسول خپلنا کما سئل لکه چې سوال شوی و موسی د موسی علیه السلام نه من قبل د دې نه وړاندې ومن یتبدل الکفر او چا چې واغستلو کفر بالایمان په بدله د ایمان فقد ضل په تحقیق سره گمراه شو سواء السبیل د لارې نیغنا ود کثیر او غواړي ډیر خلق من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو يردوکم چې تاسو را وګرځوي من بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو کفارن کفر طرف ته حسدا د حسد د وجی من عند انفسهم کوم چې د دوی په زړونو کې دي من بعد ما پس د اغینا تبینا چې واضح شو لهم دوی لرا الحق حق فعفو نو معاف کړه وصفه او مخواړوي حتی یأتی الله تردی چې راوړي الله بأمره حکم خپل ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قادر دی واقیموا قائم کای الصلاة منز وآتوا الزکاة ورکوي زکات وما او هغه سات قدموا چې تاسو وړاندې لګلې دي لانفسکم د ځانونو خپل د پاره من خیر د نیکینا تجدوه تاسو به بیا مومي اغا عند الله د الله سره ان الله بشک الله بما په غسا تعملون چې کوي تاسو بصیر ویني. د يهوديانو با د پیغمبر علی السلام نه چینو داسې بیهوده قسمه سوالات کول. باقي کې یو سوال دا و چې پتا باندې دا قران چې لګ لګ نازلېږي تاسو په علم کې وایي چې دا قران چې دی نو دا پیغمبر علی السلام باندې تقریبا په 10 کالو کې چې نازل شوی دی په وخت مناسبت سره و چې لګ لګ و چې هغه په پیغمبر علی السلام باندې چې نازلې دو په دې کې تقریبا 10 کال چې هغه لګیدلی پیغمبر علی السلام ته چې دینو نبوت د سلويخ کالو په عمر کې ملاو شو چې نبوت مو ته ملاو شو راغې نه پس چې نو قران نزول چې سٹارټ شو او د پیغمبر علی السلام عمر هم درش په تکالو د سلويخ تو سر چې درش جوه کې نو دا درش په شو نو په درشتو کالو کې چې دینو دا قران په پیغمبر علی السلام باندې لګ لګ نازلې دو د يهوديانو دا سوال وکړو چې بتا باندې د په موسی علی السلام باندې چې څنګه د تورات یک بار نازل شوی موسی علی السلام لاړې او تور ته لاړې ولته ول الله رب ذوالجلال چې د تورات په شکل کې چې دی قران یو کتاب ورکړلو نو پتا باندې چې نو ولې دا یعنی دا قران ولې دي یک بار ولې نازلېږي نو دا د پیغمبر علی السلام په زمانه کې چې کوم يهوديانو نو الله چې دین وਹੀ راولې غلو د آیت نازل کو چې دا قسم سوالات چې دینو د يهوديانو ابا او اجداد چې دین موسی علی السلام نوم کړو تاسو ما قبل سبقونو کې چې اوریدلی وکنه هغه وی چې مونږه تر هغه وخت پوري پتا ایمان نه راوړو پر تورات باندې به ایمان نه راوړو چې قالوا ارنا الله جهرة تر څو پورې چې مونږه الله ښکار نه لیدلی مونږ ایمان نه راوړو دا قسمه سوالات چې دا کوم کړو یا دا په شانتي چې داغه د رغاغه مسله و د غواغه مسله و د غوا باره کې چې دا غوسونه ته پوښتنه کوله دا څنګه قسمه غوا دا سرنګي دي ځوان دا ک بډای دا پوره تفصیل چې دا تاسو دا قسم سوالات چې دي نو دا
دا یعنی الله رب ذوالجلال پیغمبر علی السلام ته چې یو قسم له تسلی ورکړي چې د دوی ابا او اجداد چې نو هم د موسی علی السلام نه دا قسم سوالات کړلي په دې باندې تو خپکیږم. نو مفسرین فرمایي چې یا خدا مخاطبین چې نو دا د يهود چې کوم د پیغمبر علی السلام په زمانه کې واغو دا سوال کړو چې بتا باندې دا قران یک بار ولې نه نازلېږي په یو پیر د باندې ولې قران نه نازلېږي چې الګ الګ نازلېږي. او یا مفسرین فرمایي چې د دې مخاطبین چې دینو د پیغمبر علی السلام په زمانه کې چې کوم مشرکین دي هغه به هم د پیغمبر علی السلام نه چې دینو سب يهودو کو د سوالات وکوله او پاغه سوالاتو کې داو چې ستاره پاره چې دینو درمپایې وي او په دې درمپایې باندې برته اسمان ته ختلې وي او تا د هغه دین چې دینو کتاب راوړی وي تاسو يهودو سوال یا دغه شانتي ستاسو چې دی فرشتي وي او غیر چاپیره درنه چې دینو د گاډ په شکل کې چې دی ولاړی وي دا قسم سوالات ستاسو د فرشتي ولي نشته دي یا چې دی الله مونږ ته خپل باندې مونږ ته ولي نه وایي چې او دا زما رسول او دا زما نبی دی په دا باندې ایمان راوړي. نو دا قسم سوالات نو الله رب ذوالجلال پیغمبر علی السلام ته چې تسلی را لېږي چې تو خپکیږه مې پرې د دوی د بهوده سوالاتو باندې دا د هر نبی سره چې نو دا واقع شوی دا خپل خلکو بهوده سوالات کړي لکه څنګه چې موسی علی السلام سره شو او هغه نه بهوده سوالات چې راغلي. نو یاتی مخاطبین چې دین یا دغه مشرکین دي یعنی ام تريدون آیات تاسو غواړئ نو دا مخاطب چې دین یا ته دا مشرکین دي. او یا مفسرین فرمایي چې د دینه مخاطبین دا ایمان والا خلق دي کم صحابه وچو په غزوه حنین په موقع باندې دا کم کفار چې دا مشرکین چې ونو دوی ځان یو ونه مقرر کړی و چې دا زموږ یو خاص ونه دا ډېر برکت والا ونه ده او هغه ته چې دینو دوی چې د جنگ کم سازو سامان دي نو دا به هغه ونی ته چې دینو اویزان کړي به یا به هغه ونی خواته چې کې خو دی او دا به هغه په پناه کې ور کړیو چې بس دا ونه به د حفاظت کوي او هغه ونی ته نوم وی ذات انوات. چې کله دی یعنی د صحابه دا رغول نو پیغمبر علی السلام ته چې دینو د خواهش اظهار وکړو چې یا رسول الله زمونږ د پاره هم چې داس یو ذاتی انوات مقرر کړي چې مونږ هم دغه سره خپل ساز سامان وګړو او هغه حفاظت وکړي. نو پیغمبر علی السلام په دې سوال باندې زیات خپه شو دا خو مشرکین دي تاسو خو زمانه دي سوال وکړو لکه د موسی علی السلام نه چې دی هغه بنی اسرائیل کړو هغه څه سوال کړو هغه دا چې کله د فرعون او د فرعون لشکر ورپسې وو او بحر قلزم پار کړلو او خو بل طرف ته چې واوري دلا نو په هغه میدان کې چې یو قوم اوسېدو چې هغه د ځان لپاره چې دی یو بوت او یو کاني رخکړو داغه باغې باندې براغوټي شو او داغه عبادت وکول. نو دغه بنی اسرائیل چې دی نو موسی علی السلام ته وی چې زموږ لپاره هم چې دی نو داسې یو سیز مقرر کړي چې موږ داغه عبادت کوو. په هغه باندې موسی علی السلام ډېر خپه شو چې ګورم دا دومره دغه چې مونږ برداشت کړلو د فرعون ځان چونګل نم ځان آزاد کړلو داغه د غلامای نم ځان آزاد کو نو وس د دې غلامای نه پس به مونږ بچی نو شرک وکړو د بوتانو بچی پوجا او عبادت وکړو. نو پیغمبر علی السلام دغه صحابه باندې یو قسم لچری دا خفغان اظهار وکول لکه تاسو خو زمانه دي سي پښتنه وکړه څنګه چې بنی اسرائیل د موسی علی السلام نو یاد مخاطبین دغه ایمان والا خلق دي. ام تريدون آیات تاسو غواړئ ان تسالو چې تاسو سوال وکړئ رسولکم د رسول خپلنا ودی کې ما تاسو درې قسم تفسیر بیان کړلو یا تی يهوديان مراد دي یا تی مشرکین مراد دي او یا تی ایمان والا مراد دي. يهوديانو د پیغمبر علی السلام نه دا سوال کړو چې دا قران یک بار پتا باندې ولې نازلېږي او مشرکینو د پیغمبر علی السلام نه دا سوال کړو چې ستاره پاره چې دی در پایو بر اسمان ته ختلې وي یا دا سوال کړو چې موږ لپاره مکه کې چې دینو باغات ولګوا یا چې دینو الله زموږ سره په خپل باندې چې خبر ولې نه کوي چې الله موږ ته چې دا زموږ نبی دی. نو یاتی دغه مراد او یاتی ایمان والدي چې څنګه هغه غزوه حنین کې مشرکین ولې چې هغه ځان لپاره یو ونه چې برکت والا ګرځول چې هغه ته ذات انوات وي نو مسلمانانو هم پیغمبر علی السلام ته دا خواهش وکړي زموږ لپاره هم دا ذات انوات وي چې موږ دا هغه سر خپل سيزونه امانت کې خوذلې.
نو پاغي باندې پیغمبر اسلام د افسوس اظهار وکړ ډیر زیات خپه شو تاسو زمانه دې پښتنه کوي لکه څنګه چې بنی اسرائیل د موسی علی السلام نه کړو ام تريدون آیات سغاړی ان تسلو چې تاسو سوال وکړئ رسولکم د رسول خپلنا کما سئل لکه چې سوال شوی وو موسی د موسی علی السلام نه من قبل د دې نوړان حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی فرمای چې دې نه پس چې کنه صحابه ور پیغمبر علی السلام نه چې دینو سوالات وړر نه کوله او دیو جن مفسرین فرمایي چې صحابه چې څومره سوالونه کې دا غي ټوټل تعداد چې هغه 12 دي پر قرآن کې چې کم سوالات راغلي يسألونك عن المحيض يسألونك عن اليتامى يسألونك عن الأهلة دا قسم سوالات تقریبا 12 سوالات چې هغه صحابه د پیغمبر علی السلام نه کړی هغه بیا لکه ځل کې بیرغه واسنه چې پیغمبر علی السلام خپن شي زموږ د سوال چې تفضل نه او خپن شي ام تريدون آیا غواړی تاسو ان تسالو چې تاسو سوال وکړئ رسولکم د رسول خپلنا کما سئل لك چې سوال شوی او موسی د موسی علی السلام نه من قبل د دین وړاندې ومن يتبدل الكفر او چا چې واغستلو کفر بالایمان په بدله د ایمان یو ترجمه داسي ومن يتبدل الكفر او چا چې بدل کو کفر بالایمان په ایمان سره فقد ضل په تحقیق سره گمراه شو سواء السبيل د لارې نه غنه یعنی د پیغمبر نه فضل سوالات کول بار بار سوالات کول چې هغه د پیغمبر ته چې تکلیف او ایذار شي دا خو کفر دی کفر نو الله فرمای چې چا د ایمان نه پس چې هغه کفر واغستلو دا خو د نیغ لار نه شو گمراه شو ود کثیر او ډیر خلق غواړي من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو يردونکم چرا وګرځوي تاسو من بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو کفارن کفر ته د يهودانو دا برپور کوشش شروع چې په ست طریقه باندې چې دي دا مسلمانان چې ایمان راوړي دا موږ دی واپس خپل دین ته راوړو دا هغه وخت نه دا ترغه شروع تر وسه پوری چې دي دا طریقه شروع د نن زمانه يهوديان هم چې دي هغه غواړي چې ټول خلک چې دا برابر شي په کفر کې ټول خلک چې بس کفر ته راوړي یو کس چې هغه په اسلام کې نه او دا غیر لپاره چې هغه مختلف چې دي هغه صورتونه راخړي څوک په د پیسې په لالچ کې چې نو څوک يهودي کیږي څوک عیسائی کیږي او څوک د ساو څوک د سپ لالچ کی تاسو باور کنه یاره وای دا مسلمان نه خو چې دین او هغه کافر چې دی خري دا سوچ موږ ته چا راواچولو دا موږ ته چې دین او دغه خلکو د ان جی اوز په جامه کې چې دی داغو دغه پیسې او داغو هغه کم فلاحي کارونه دا سوچ موږ ته غوړ واچولو افسونه خطرناک خبره کوي د مسلمان نه چې دین هغه کافر خدي خدای ظالم استاذ د ایمان دولت دی د دې ایمان په دولت کې چې کړه ټول دنیا یو طرف ته صرف استاذ دا یو کلمه ده کنه د دې کلمې دې ته نشي رسیدلی نو دا سوچ دا چا راوچو دا دغه پیسې راوچو چې کم په مسلمان باندې خرج کیږي هغه ته د خپل دین چې دا غسپک نن داغه په جبه باندې چې دا خبره جاری کیږي چې د مسلمان نه هغه کافر خدي وای کنه ودا ملک بچی ودا به صرف هغه انګريز ټیک کولی شو مسلمان نه شي ټیک کولی د دې ملک د آزادۍ پر خو چې مسلمانانو ویني توې کړی دي نن مسلمان خو چې دا خو بل لوګي ته ځان تیار کو لیکن په دې ملک چې د انګريز قانون ته بیا تیار نه دي لکه مونږ دومره چې په مادي طریقې په سور پسې شي کنه چې مونږ خپل دین چې دغه کو جو بس په ست طریقه باندې زمام ملک چې دا طریقې وکی بهشکه چې زمانه چې دین دی وزي بهشکه زمانه هغه اسلامي شاعر چې دا غوزي اسلامي پہچان چې دا زمانه وصول لیکن زمام ملک دی ترقی وکي بس مال پیسې پکار وای بس وای دا ملک صرف انګريز ټیک کول شي بس انګريز ته حواله کنه وای ټیک کی دا شرط دا ملک دا پاکستان ملک موتا ته چې په جولای کې نه دی ملاو شوی د دې تاریخ چې موتا وګورو کنه د دې لپاره څومره زمو مشرانو څونه قرباني نه کړل نو دا سوچ را واچولو دا د يهود او د غیر خلکو را واچولو هغه غواړي چې را په دنیا کې چې یو قسم چې هغه مسلمان نه بلکې ټول چې هغه کفر طرف دی نو دا غواړي کنه دا قرآن نه دا هغه خو ود کثیر من اهل الكتاب ډیر خلک د اهل کتابونو مراده کم يهوديان چې دي هغه اهل کتاب موسی عليه السلام امتيانو خو لیکن په تورات باندې عمل چې دی راغو نشته ود کثیر نو ډیر خلق واړي من اهل الكتاب د اهل کتابونه لو يردوکم چرا وګرځوي تاسو من بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو چرته وګرځي کفر طرف ته
حسدا د کفر تر تاسو ولې راګرځي دا دغه حسد د وجنه چې ولې چې اخیری پیغمبر په بنو اسماعیل کې ولې راځي دا هغه حسد دی دا هغه حسد د وجنه من عند انفسهم کوم چې د دوی په زړونو کې من بعد ما پس د اغینا تبین لهم الحق چې واضح شو لهم دوی ته حق یعنی دوی په زړونو کې چې را کم حسد دی دا صد الله علمي د وجنه نه چېرې دوی د صفته نشته ځکه چې دوی حسد کوي یا چې دوی چې د مسلمانان د کفر طرف ته چې رابلی د دوی سره علم نشته نه الله فرمایي چې دوی ته باقاعده حق چې دا واضح شولو حق ته واضح شو چې او دا پیغمبر چې دا حق دی دا قران چې دا حق دی په دې باندې ایمان راوړل چې دا ضروری دی د دې حق د پیجندونه پس چې بیا هم چې دوی سکل دوی مسلمانانو سره حسد کو فعفوا واصفحوا چې کله يهوديانو دا غختل چې موږ مسلمانان دي کفر طرف ته راغو بس مسلمانانو ته پته ول په دې باندې غول ډېر د غم غصه اظهار الله وته حکم راولې بو چې تاسو به د غصه اظهار بنه کوي تاسو به انتقام نه اخلي بلکې سو کوي فعفو معاف کړئ واصفحوا او مخو ګرځوي د دې خلکو نه مخو ګرځي لیکن تر کومه وخت پوری حتا یاتي الله بامر تر دې چې الله راوړي خپل حکم مفسرین فرمای چې الله رب ذوالجلال هغه ته چې دی د یو وخت پورې چې هغه ته وی چې تاسو صبر وکړئ تاسو دوی معاف کړئ دوی چې تاسو کفر طرف ته رخینو په دې باندې تاسو خپکیږئ مې په دې باندې تاسو غوسه مکوئ دا خلک معاف کړئ د دوی نه مخ واړوي ها چې الله بل یو حکم راولېږي بیا په هغه حکم باندې تاسو عمل وکړئ او بیا دا غینه پس چې د جهاد حکم رالي او چې جهاد حکم رالي یا قتل یا دغه يهوديان چې دینو د مدینې نه مکمل لري کل وکاګلو او یا که په مدینه کې اوسېږي نو دوی به جزیه او ټیکس به ورکړي بیا غوښته چې هغه حکم چې هغه بیا نازل شو خو لیکن چې الله لا حکم نو را لګل هغه وخت پورې چې صحابه ته حکم چې تاسو به چې دینو انتقام بناخله بس معافي کوي فعفو فسماف کوي وصفه او مخواړوي حتا تردي چې ياتي الله راوړي الله تعالی بامره حکم خپل ان الله بشک الله تعالی على كل شيء قدير قادر الله په هر څه باندې قادر دی واقيموا الصلاه واتوا الزکاه او قائموي الصلاه منذ واتوا الزکاه او ورکوي زکات کله چې دا يهوديان تاسو کفر طرف ته راخي او